په میاش کې کتن ور تکینی ستا بدنی نشی ازمائلے د نور تپش کته نشی کته ستا جسمی نشی ازمائلے وجہ دادا نور منیر دے نور جلال والا دے د نور رنام جلال والا دا لیکن کله چې د نور رڼا په سپوږمۍ لګي سپوږمۍ ته وایي مستنیر معنی دا ده دې رڼا اخیستې ده د سپوږمۍ رڼا خپله نه ده ارې دې رڼا اخیستې ده د څه نه اخیستې ده د نور نه اخیستې ده موږ چې کله سپوږمۍ ته ګورو موږ له خونم راکوي موږ له مزهم راکوي موږ ترې لطف آلو حالانکې د سپوږمۍ رڼا خپله نه ده سپوږمۍ د نور نه رڼا اخیستل ده ځکه نور جلال والا دی سپوږمۍ جمال والا ده نور رڼا ورکوي سپوږمۍ رڼا اخلي سپوږمۍ رڼا د نور نه اخلي د نور رڼا کې جلال دی فوراً حاجي صاحب نشي کتی د حاجي صاحب جسم یې نشي ازمایلی لیکن کله چې د نور رڼا په سپوږمۍ باندې ولګېده ته ترې خوانم اخلي ته ترې مزم اخلي حالانکې د سپوږمۍ رڼا خپله نه ده د سپوږمۍ رڼا د نور نه ده دغه شان رب جلال والا دی د رب قرآن جلال والا دی لیکن کله چې د رب جلالی کلام د مصطفی په جمالي سینه نازل شو خوند و مزه کې بدل شو څنګه چې نور جلال والا د نور رڼا جلال والا ده لیکن کله چې نور خپله جلالي رڼا په سپوږمۍ باندې ولګوله حاجي صاحب ته خوند علي دغه شان رب جلال والا دی د رب قرآن جلال والا دی کله چې د مصطفی په جمالي سینه نازل شو ته د خوند و مزه علي حاجي صاحب ته د خوند و مزه تی کله تعالی بیا بهرحال عزیزانو که د مابین محمد مصطفی ختم کی نو ته د رب قرآنم نشي اخیستی وجه دا د رب جلال والا د رب قرآنم جلال والا او فوراً که دا په غر نازل شوی غر به یې ټوکړې کړی دا د محمد جمالي سینه ده چې په هغې باندې رب خپل کتاب نازل کو په خوند و مزه کې بدل شو ما او تا تې اوس خوند و مزه اخلو زما په الفاظو به ستاسو غور راغلی اهل سنت والجماعت مانم دا ده هغه سنت چې رب نبي ته ورکړل دي نبي صحابي ته ورکړل دي صحابي امتي ته ورکړل دي صحابي امتي ته ورکړل دي والجماعت مراد دا دی چې صحابي د نبي نه اخیستل دي نو موږ د صحابه کرامو په نقش قدم خپل قدم دو هر صحابي د نبي جنتي دی زمنګ عقیده را ده نبی علیه الصلاۃ والسلام سکم کس میلاو شوی په نبی باندې ایمان راوړی د دې ایمان په حالت کې دنیا نه تللی هغې ته موږ اهل سنت والجماعت صحابي وایو هغه صحابي حجت هم دی د تنقید نه بالاتر دی هر صحابي د نبی علیه